الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا ند له ولا نديد له ولا جد له ولا ضد له ولا ممد له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وأتقانا وأعلانا وأجلانا وأولانا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض توقه من 7 أرضين. وقال أحد من السالكين إن لله عبادا فتنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وتنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم. محترم مسلمانانو،
نن اکثرو علاقو کې مونږ او تاسو د خلقو د خلونو اورو چیرې ظلم دی د ظلم خاتمه بسنګ کیږي حالات خراب دي بدبنی دا امن بسنگ رازی ار سڑے پریشانے کی دے د دې پریشانونا دخلاصون لارې بسی دا خبرې مونږ او تاسو اورو کله د چارای دای چیرې دا د حکومت ذمہ داری دا بشکا با ذمہ داري به د حکومت هم پکی بازی وی دیتا یو لوی جرګه جوړول پکار دی بشکا د جرګوم پواید شتا خو اصل کې د ټولو بدمنو د دې ټولو فساداتو د قتل و غارت د جنگ جګړو د پردي حق وخلو چا سره ظلم کول د دې باره کې مونږ او تاسو ته زمون الله سویلی دي زمونږ خوږ او ګران او محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی دي بیا زمونږ زړه کې د الله رب العزت سره مینه سونه ده بیا په مونږ او تاسو کې د الله د خبرې قدردانی سونه ده مونږ او تاسو کې د الله د رسول سره محبت سونه دي د الله د رسول خبرې تغوک کې خودل سونه دي داغه اوریدل سونه دي شریعت کې خو مونږ ته ډېر آسان طریقې سره د بدمنو غوسه شوی دا د بدمنې د خاتمه د پاره مونږ ته مخې ته مثالونه شتا چې کله د قران بیان نو شروع کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمودات نو شروع په معاشره کې هر طرف ته بدمنی د نن زمانه بدمنی بدی رشي په وړه وړه خبره باندې په کلونو جګړې قتلونا پسونو سونو کالا بانی دشمنے او دا دشمنے با پس باندے وی کبھی پانی پلانے پہ جگڑا تو کبھی گوڑا دوڑانے پہ جگڑا ستا ساروی زما د ساروی نا وبمخ کې اوس کله نو ستاروی زما د ساروی نا یو قدم مخ کې لاړو پدې به سړی وو پتورا اوس د قران نزول شروع شو د نبی علیہ السلام بیان شروع شا بیا خو په یو بل زاریږي بیا د چیلی سر ک چا کر سوکا صدقه او تحفه تور تحفه لیږي نوغه په کورونو باندې ګرځي یار وې د مون گزاره کیږي دا د نور ته ضرورت دی بیا خو داسې معاشره وجود تراله چې کومه معاشره کې خلق الله او د الله د رسول خبره ومنله نن صحیح معنو کې ضرورت د دې خبرې دی چې قال الله قال الرسول دل توجه کړی شي یو شاګرد استاد ته وی چې مال سره نصیحت وکا د ار دینی شاګرد د استاد سره یو حد درجه عقیدتي محبتي د استاد خبرې غاځان ته یو د جون تیرولو پای کې ځان ته یو گایډ لاین ګرځي شاګرد استاد تعارض کو چې دی شیخ صاحب مال سو نصیحت هغه ته وی تا خو علم کو سبقونه دی وی خو بس خیال کوا چې ځان ته الله او رسول نه وي هغه وی چې داسې مسو کیلا نو شرانو خبرو ګډه حکمت کنه استاد وتوی بچی ز په الله مس پارلې خود دې دوو کارونو نزان وساتا اسنه ځان ته الله چته وې ځان الله نه غني او چې ته ځان پیغمبرونه غني ځان له پیغمبرونه وې
هغه وی دا خو لکه تصور کې ناراضي ما خدا لس دولس کاله سبقونه ویلا دا هو یو عام مسلمان یو ساده مسلمان یو جټ مسلمان یو بی تعلیمه مسلمان اغم ځان ته خدای نه ویا اغم ځان ته پیغمبر نه ویا دوی پوی نشم په دې خبره هغه ته وی جوړ ټول خلک د ما خبره منی او د ما ډر دی چلیږي او د ما حکم دی چلیږي نو حکم خو به یو د الله چلیږي کنه نو چې ته زما حکم دی چلیږي دا ځان ته الله نه وي کته زما حکم دی چلیږي زما اډر دی چلیږي ټول دی زما د اډر لاندې چلیږي پابندیا نو دا خو تا ځان ته خدای وي او کته ما سره د خلکو د ارچانه زیاته مینیا ما سره د خلکو د ارچانه زیات عقیدتی نو د زیات مینه او د زیات عقیدت مستحق دا خو پیغمبر دی د ټولو نه زیات مینه بعد الله د رسول سره کې دا شی ممکن نه راغلی موي اډر دې زماو چلیږي زما خبرې نه بس وکړه خو دې خو نه کوي دا ځان ته خدای ویل شو کته دا ټول خلق دی په ما باندې مینی د ټولو خلقو دی ما سره عقیدتی نه د ارچا نه زیات د مینې مستحق نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی چې کله د الله او د الله د رسول د خبره اهمیت زمون پړونو کې رالو مونږ به بیا ګورو قدم مخلوق دلته د الله سو حکم شتا دې طرف ته نظر کو د پیغمبر سره طریقه شتا پټی ته زم زګوټ کوما دارنګي نو آیا د گاونډي د پولې خیال ساتل پکې شتا او کنه لګ گاونډي خواسم نشتا نو راشه لګته او ترا شمړه دا هو گاونډي دی هغه څه خبريږي دې کې ماته د الله او د الله د رسول د طرف نه سشتاو کنه زما یو تن سره دشمنی جوړ شوا خفقان می وسره جوړ شه ما ته نفس او شیطان وی دست نه وباسا الله کراش له قران ګورم لکه د نبی علیہ السلام دا حدیثو پتا کوما چې دې کې ماته د یو دشمن سره کما رویه اختیارول پکار دی زموږ کې خدا نشته کنه مونږ خپل کو بس په دې وجه مسلمانانو کله معاشرین مونږ ظلم ختمول غواړو د معاشرین مونږه بدامنی ختمول غواړو د الله او د الله د رسول داغي سره مینا محبت نن عنوانم پدې دی چې الله او د الله رسول د ظلم بارکه څه فرمایلی خو چې دامو د الله سره مینه کنا دا زمونږ او تاسو د الله د رسول سره مینه یا بیا مونږ دینه خوا کی ګناه بیا پتی مونږ به د الله رسول د سویلی خدا خو مینه غواړي مینه بعض روایاتو کې راځي کنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعظ کو سبازی الګری مخامخ لاړو نبی علیہ السلام اجلسو کینه یو دو کسانو دی جمعات نبار ال تکې ناسته تو دی شګی دی تو د کانی دی او ګرمیم ډیره سخت ده بیا د حجاز مقدس د مکه المکرمه د مدینه المنوره د اغازه ګرمي دا ریکارډي ګرمي وردا اوس نن سبا شي مونږ کنورم روخي چې کنه نو صادر نه بغیر د مونږ گزاره نه کیږي نو الته چې تاسو حرمینو کې پته ولګوي الته بننم ای سی ګان رواني نو په وړ کې بلا څنګه لی دلته خو زبیام کمرې او کوټې او سہولیات شتا د نبی علیہ السلام دور دی دا سہولیات نشتا هغه دو تنه چې نبی علیہ السلام دلته کینه هغه دو تنه د جمعات نه بهر کې ناستا د ګرمه د وجنا بدن کله زیړیږي کله توریږي خولي ور باندې راماتي دي جامع لوندېږي نو جامع اوچېږي سو کوی دا ولې ونی دي ښا بعد وی دیو منخته کړیا چې موږ په ګرمو باندې ناسیو چې کله مجلس ختم شو نبی علیہ السلام ته چاوي دارنګ یو دوتن دي کنه
ګوره بار په ګرمو کې نه دي، په ګرمو باندې حالت هم ډیر زیات خراب شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه دوو تنو ته ورغی وته ویل ما اجلسکما ولی دلته کې ناسې د صدا وجنا چا کې نولیه ودا الله تاسو جمعات کې ویني چې کینې نو چې تاسو خبره مو اورېده کنه چې کینې نو بیا زمون قدم مخ کې نتلوخه. نبی رسول الله دوی چې تاسو جمعات کې چې आवाज مو اورېدو چې کینې دا پیغمبر هغه ته نو ویلي، دا چې مخامخ کم کسانو هغه ته ویلو، خدای په غوګو اعلان لګیدا پیغمبر وی کینې غیل ته پتو دو شګو پکانو کې نست. په دی وجه محترمو چې زمون لونو کې د نبی عليه صلوات و سلام سره مینا د الله د حکم قدردانی. قران کریم کې الله دا وایي، د الله رسول دا ویلي، مونږ بیا تاسو نه کوو، مونږ معلومات نه کوو. ارسړی ویره ظلم دی او حالات خراب دی او حالات بسم ارسړی چې په کوم سیس حالات ټیکيږي یو تن ولم پای کې ناراضو. ډېر ملګری انټرویو کې ير جدا امن بس سره راځي، امن پس سره راغلو چې په د ساری په وبو مخ کو سکلو باندې جګړه وي الته امن پس راغی، د وਹੀ نزول شروع شو، د وਹੀ بیان شروع شو، د پیغمبر فرمانونه شروع شو، امن قائم شو. او د ظلم مبارک الله سوئی، د ظلم مبارک نبی علیہ السلام سے فرمائی څنګه ظلم خو ډیر خطرناک سیز دی. بیا دا ظلم دی دا یو کلی مشکک دی. د ظلم معنی دا وضع الشیء فی غیر محله، یو سیز بغیر دا غي د محل نه کې خوداري ته ظلم ویا. بیا ورکوټي ظلم هم دی نو غټ ظلم هم دی. صحابه کرام د ظلم نړۍ سخت یریدا. سورۃ الانعام کی آیت دی اللہ تبارک و تعالی فرمائی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، آکسان چې ایمان وروړه خودی ایمان سره سره دی ظلم یو ګډون اونکا دی خلکو لا به امنی امن بچاتی چې د ایمان سره ظلم یو ځای نکو. صحابه کرام ډیر پیر شو رالو اے دا الله رسول اینا لم یظلم. ظلم وسی مفهوم دی، اے دا الله رسول مونږ کې خو بد اریو نسناس ظلم شوی موږ له امن نی. نبی علیہ السلام ولا وضاحتک چې دلته د ظلم نه مراد څه دی. سورۃ لقمان کې الله فرمایي کنا د لقمان حکیم سے با هغه وصیت چې تکړه الله ذکر کوي چې لقمان حکیم خپل بچی ته ویل یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. دا شرک ډیر لوی ظلم دی. نو د آیت مطلب دا شو الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. هغه کسان چې ایمان وروړه خو ګورې شرک بیا ونکا دا الله یو صفت مخلوق کې ونګڼلو. کارسا بلچا ته ونوي، مشکل کوشه بلچا ته ونوي، حاجت روای به پیرو پکیرته ونوي، ذمہ دار د تبي د ټوخیه بلچا ته ونوي. نو دې لره به امن نو نن ورشو ګوره کنه سونا استانه پرس خلق دی. دې علاقو کې خو الحمدلله د قران او سنت ماحول دی. کوم علاقو کې د قران او سنت ماحول نه، کم بی حیائی، کم شرکیات، پیرانو تاخپو کی سجدی لگولا، د درگنو پا نوم بانی نظرانی و منخت وڑلا. امن با پکا مغاڑا شی که امن غواړي شرکیات ختم کا، د شرکیاتو نه توبه وباسه امن وای کنه د الله طرف نه با د رحمتونو بارانی. الله تبارک و تعالی فرمای ګوره یاد ساته چا چې ظلم وکا نو اے ظالم وورا مال ظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. سورۃ مومن اتلسم آیت کې الله فرمای د ظالمانو د پاره با سوک دوستم نی مهربان او نبا سوک سپارشی چې داغه خبر او منلی شي. ظالم به بیارو مددگاری خواه
د ظلم نه ځان وساتئ. بل آیت کې الله فرمایي سورۃ الحج کې مال الظالمین من نصير، ظالمانو د پاره به څوک امدادي نه. قرآن کریم کې د ظلم نه منع شوی دا، د ظالم ډیر بد انجام ذکر شوی. ورکم دور کې چې سونه ظالمانو قرآن دا تذکرہ کړی کنه، دا اقوام مکذبه او دا اقوام مهلکه او راځي چې نبی علیہ السلام د ظلمونو باره کې څه فرمایي. یو روایت کې راځي، امام مسلم رحمت الله علیه خپل صحیح مسلم کې روایت ذکر کړي د جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ پاوالی سره چې نبی علیہ السلام فرمایلی اتقوا الظلم، ځان د ظلم نو ساته. امن غواړي نو ار یو تنت پیغمبر وی ګور ځان د ظلم نو ساته، کپر دې پوله تراشی نو دام ظلم دی، نو کدا مور پلار حق نه ادا کې نو دام ظلم دی، نو کدا اولاد حق نه ادا کې نو که اولاد کې پرک کې زوی ته حصہ ورکې لور ته نه ورکې دا ظلم دی. اتقوا الظلم، د دروغ نه ځان وساته، دروغ ظلم، زنا ظلم، قتل و غارت ظلم، دارنګي څوک بے حیا کول، دارنګي د چا غیب لټاو، دا ټول ظلمونه دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اتقوا الظلم، غور ځان د ظلم نه وساته. فإن الظلم ظلمات یوم القیامه، دا ظلم با سبب د تیاروی پرز د قیامت. که دنیا کې د ظلم کو د قیامت پرز با تا د پر ډېرې تیری. او دی روایت کې وسره وتقوا الشح، ګورې ځان د شومتیانه مساته، ځان دا بخل نه وساته. فإن الشح اهلك من كان قبلكم، د شومتیا د وجه نه مخکې ډېر خلک تباه شوي. ګورې ممکن رسونه شوم په اختیار ادن نشوي دا په ایمان ممکن ته په خپل رازو چې ته جمعات کې مزان ته کار کته چیر جمعات کې او بلپ نشتا، جمعات یو بمبه خراب ده بڑا بس مشران دی کئی با بس سو مشران دی بل لګی نو نه دا د ذمہ داری دا ته مشر ته وایا چې به دی جمعات کې کسکاری جزو کم. آیا جمعات کې قرانونه کم ضعیف شوی دي نو آیا د بایندینګ د پاره تنظیم پکار دی. دا شومتیا نه شو یاره کته ویره زی بچو ته غټمو په بچو له ګولم عبادت دی نو دا عبادت خو بیا هندوان او سیکانستان حقی مړه دی په بچو نه لګی سم ځان له صرف خپل ګیډه ډکول خپل سہولیات تلاش کول دا خو ګور انساني صفت نه دی. نبی علیہ السلام فرمائی ځان د بخل نو ساته. فإن الشح اهلك من كان قبلكم، تاسو نه مخکې ډیر خلک دي شومتیا تبا کړی دي. بیا نبی علیہ السلام فرمائی حملهم على ان سفكوا دماءهم، اغه په دې راتیس کړی دي دی شومتیا دا خلک په دې بیا راتیس کړو ان سفكوا دماء چې خپل ویني توې کړی دي. څه مطلب واستحلوا محارمهم، او د الله حرام سيزونه بیا حلال ګرځولي دي. دی روایت کې دام را لو چې ځان د ظلم نه اوساته. یو روایت د ابن عمر رضی الله عنهما دی فرمای كنا نتحدث عن حجۃ الوداع، مونږ د حجۃ الوداع باره کې خبرې کولی. نبی علیہ السلام مونږ کې موجودو، حجۃ الوداع خبرې شروع وي. نبی علیہ السلام خدا صحابی ولا ندری ما حجۃ الوداع، مونږ ته پته نه وا چې دا حجۃ الوداع صدا. تر دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبه ویلا، حمد د الله بیان کا، ثنا ویلا، به د دجال تذکرہ وکا او د دجال په تذکرہ کې اتناب وکا. څه مطلب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دجال باره کې تفصیلات وکړاړو او وی فرمایل چې الله کم پیغمبر امرا لګلې دي نو خپل قوم د دجال د فتنې نه يرولې نو خطرناک فتنه ده. موږ سره خو دې فتنې یې نشته. نبی علیہ السلام فرمایي هر پیغمبر خپل امت د دجال د فتنې نه يرولې دي او زم تاسو له يره در کومه
د دجال د فتنې نه نوح علیہ السلام داینه رستو پیغمبرانو د دجال نه خپل قومونو ته یره ورکړې وه نبی علیہ السلام وی دا دجال به په تاسو کې راځي او په تاسو لري د ګورې حال پټنی وی پیژنې فلیس یخفى علیکم ان ربکم لیس باعور تاسو رب زمون الله زمون خالق زمون رب دا کون نه دی ان ربکم لیس باعور اعور چې یو سترګې کار نه کوي مونږ خلک ولا پتو کې چټو وایو بعضې پښتانه هغې دې یو سترګه باندې چې چپی دلم کاڼه وایي کاڼه اصل کې دې ته اردو کې کانا وایي اندو میں کانا راجا یعنې پړندو کې چې چپیسي نو دا پکې د هغې مشري ښه اندو میں کانا راجا بعض خلق لیکلی دجال کا آنا تو افسانہ ہے نا دا صحیح حدیث تھی دا افسانہ نا دجال دا چکم احادیث راغلی دا حقیقت تے نبی علیہ السلام فرمائی استاسو رب دا کانا ندے دا پیو سترګ باندې ړوند ندے او دا دجال چه دے وَإِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّهُ عَيَنِ الْيُمْنَى وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى دے پدی خیس ترگبانی چپارے دجالو پینے كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ گویا چې دا غدا سترگا درا پړسی دلی انګور دانه دا یغونته دا د بعضی انګور دا سره پړسیږي نو دا دجال دغه رنگ دی ښا دا نبی علیہ السلام خپل قوم ته د دجال د فتنې نه یره ورکړه پسې نبی علیہ السلام فرمای الا خبردار زموږ ډېر خلک وایي چې د دجال خو موږ پیژنو نه به زور پسې که نه موږ هم چې دا حدیث مبارکه مو ډېر نه لوستلي دا معاشره مو نه وه کتلې نو موږ وایي دجال پسې بلا څوک مسلمان ځي تاسو نه تپوس کومه څوک به دجال پسې لړ شي نه ځي مسلمان خو به نه ځي که نه خو هسې نن که یو ځای کې یو تن راووتو چې بی هغه لاسو کې خوره واچوي نو د اینه چینی جوړوي پلانکي ځای کې سړی دی خورې لوټې راوالي د اینه ګوړه جوړوي پلانکي ځای کې سړی دی او کوړې منترې راوباسي پلانکي ځای کې سړی دی خاپیري دي ورسره هغه د خلکو بغیر د سرجري نه اپریشن کوي خلک رواني که نه رواني که نه نو دجال چې راشي دجال به باران راوورېږه باران به راوورېږي دجال به یو سړی مړ کي راژوندي به کي چې په دنیا کې نن خلک یو سړی صرف په جادو او په اپناټیزم او مسمریزم سره هغه د خاورو نه چینی جوړوي هغه د لاس د صفایې په وجه هغه لوټې تاله ګوړه کوي او دارنګې د جادو د وجې نه یا د لاس د صفایې د وجې نه یا د نظربندۍ د وجې نه هغه وی دا سره پیریان دی او دا پیریان پوره سرجری نه بغیر اپریشن کوي چې دا دونه خلک د پسې رانو دجال پسې باندې روان سو دا خو چې دنیا کې د عقیده صحیح کړي او عقیده خو بغیر د قرآن نه صحیح کېږي نه قرآن نه چې څونه خلک تښتي عقیده به بربادوي الله دې موږ او تاسو د دجال د فتنې نه وساتي بیا د دې دپاره علاج دا دی د بچ کېدو دپاره نبي علیه السلام اعمال ښودلي د هرې جمعې پر صورت کهف لوستل جمعې پر ورځ باندې صورت الکهف لوستل دا د دجال د فتنې نه د حفاظت لوی سبب دی بیا نبی علیہ السلام فرمای الا ان الله حرم علیکم دماءکم واموالکم كحرمت یومکم هذا فی بلدکم هذا فی شهرکم هذا الا هل بلغت بیا نبی علیہ السلام خبردار الله پتا سو خپلی ویني تو یول مالونه غستل حرام کړی دي د یو بل ویني تو یول دا الله حرام کړی د یو بل مالونه غستل حرام کړی دي
لکه څنګه چې په دې ورځ په دې میاشت کې دا سيزونه حرام دي. بیا نبی علیہ السلام صحابه ته الا هل بلغتو آیا تاسو لما د الله پیغامات درو رسول؟ صحابه کرام ویل جی بالکل. بیا نبی علیہ السلام اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد یا الله ته گواه اوسه یا الله ته گوایا درې پیری ویلا چې رب ماستا پیغام رسولو او به صحابه کرام ته وی ګوره یاد ساته لا ترجعوا بعدي كفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. تاسو ګوري زما د مرګ نرستو کافران نشي چتا چې بعضی د بعضی سټونه وخی بعضی وجنه داسې کافران نشي چتا چې د یو بل سټونه وخی د یو بل مالونه په زور او زیاتی سره حاصلوي. امن برازي د الله حکمونو د پیغمبر سنتو د پیغمبر حدیثو مبارک سره خو چرله کې د دې معرفتی چې د الله حکم ماتول دا سونلوي جرم دی. نو راشد نبی علیہ السلام فرمان وورا سوک چې پردې زی قبضه کوي سوک چې پردې مال قبضه کوي. نبی علیہ السلام فرمایي او دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه او امام مسلم رحمت الله علیه دواړو خپل صحیحینو کې ذکر کړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي چاچی د چانه یو لیش زمکه لاندې کا یو لیش مرلا نا کنال نا جیرب نا یو لیش زمکه چې اوس مونږ ته معلوم وي چې زمونږ پیغمبر علیہ السلام دا کم شخصیت دی. ګوره دا خو نبی علیہ السلام فرمایلی دی. اوس پیغمبر علیہ السلام سره سونه مینه ده. زما پیغمبر ویلی کنا که په ظلم زیاتی کې راته یې جربونه ملاویږي خو ګوتې نه وړم. نبی علیہ السلام فرمایي چا چې یو لیز مکم د چانا په زور زیاتی سره ګیره کا نو توقه من 7 اردوینا دل بعد قیامت پرز باندې لاندې د اوز مکو پوری په غاړه کې توقوري شي. خدا یو زمکه لاندې سونه ده نو بیا بل ازمکه نو بیا بل ازمکه نو دا اوز مکی نو سره خیر نن چې 60 در چا یو دو درې دړې بلاک واچولی شي سونه تکلیف وي وته. بیا لاندې د هغه تله پورې اوز مکی چې دی هغه تحت سرا پورې دا به لخکته دا دون لوی بوج بر د پسټ کی دی ویل تا کوم مزه کو سړیا پر دې جربونه وسره ګيري د خوري سا د یتیمانانو حصہ پر دې حصہ د ایمان سوک تپوست شي کولې او ال اخرت کې خلوی عذابونه دي. اوس کړه کې د دین سره مینا آخرت زمونږ او تاسو مستزر زنکدن مخیتا میدان محشر مهیتا سویرات مهیتا جنت جهنم مخیتا. بیا بسنګ سړی دونه ظلم کی چونکه مرګ یې دې کنه مونږ ټول مرګ منو د ځان د پاره نه بل د پاره مونږ مرګ منو او په مرګ کې خدا ترتیب دی والموت یاتی بغتتن والقبر صندوق ډېر اچانک راشي. ډېر سړی په پروګرام کې نه چورګه ځان وته لک برابر کو دی خو کارونه لکه پته لګی نه نن کې دي چې پلار مې وفات شي یا مې وفات شي یا زمام څه پته لګی نه دا پکې مونږ نه کوو. مونږ خپل پورا پلانینګ خپل ټیم ټیبل خپل روټین دا برابر کوو. مونږ دی خو بزم دا بکوم دا بکوم دا بکوم دا بکوم او دې کې سړی خبر ني او اعلان ووري به سړی وفات دی او جنازه وي. والموت یاتی بغتتن مرګ ډېر اچانک راځي. په دې مسلمانانو مشرانو مرګ ته 24 غنټه سوچ کو چې کې دي شي شاید چې دا نن زماره زندگی اخیری رضی شاید دا زما په جون کې په اخیری ځل نور راوخته شاید دا زما په جون کې په اخیری ځل دا نور ډوب شو شاید زمانن د سار دا ناشتا اخیری ځل باندې ناشتا دا شاید نن زما د کور تراتک په اخیری ځل باندې न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए. کله زین کې دی بیا به ظلم نه کیږي بیا به امني بیا به ته یو مسلمان قتل یو مسلمان حق اغستل د مسلمان سره دوکه کول دو نمبری کول دا به څنګه وي
कि ज़ीन के मुदार आल न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अल्लाह दी मोंगो तासु ने दा मर्ग रा मुस्तहज़र किनो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मर ढेर यादवे, मर ढेर यादवे। दाल इज्जतुन ख्वाहिशा मातउन के दे। बल यो हदीस पाक के राजी अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ना मनकूल दी कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाई इन्नल्लाह लयुमली लिज़्ज़ालिम, अल्लाह जालिम ता मोहलत वर्की। मुंगो तासु विनु kana ډیر خلک دا اعتراض کی دا سي دا منکرین حدیث او نسی د دین دا لري یو دا چې کوم خلک په ایتیست قسم خلق دی د ایتیزم نه متاثر مبتلا خلق دا ډیر زیات دینن مسلمانانو کې ملاویږي خبر نی د ایتیزم نه متاثر شوی هغه خپل دعوت چلی د میډیا په ذریعہ د پرنٹ میډیا په ذریعہ د سوشل میډیا په ذریعہ د الکترونیک میډیا په ذریعہ دغه ایتیست خپل تحریکونه چلی هغه وی د خپل کې دونه ظالم دین د الله سنوي ماته بوي. زه یو نوجوان تن تورلم دغه هغه ترتیب داسې و چې د وړو وړو ماشومانو بچو به حیا کول نو ماشومان بچی زی او بربند فلمونه وته چې وینه کې پکې وته چې دا دغه روزګار مونږ دا نه محسوسو تاسو د پټ طریقې سره چې د بعضې ځایونو کې کېنه مونږ وایو دا زموږ ذمہ داري نشته. واړه بچي د اتو کالو بچي زما اوستا چې دغه شیزونه وګوري د دې بچی نه مته د خیر توقع کی بیا سو یو خلړو تبا شو دې په پړو راټینګ او قسم په الله کې راټینګ شو دې به سبا د مور سره بد پیلی کوي دې به سبا د خور سره بد پیلی کوي د مباشره محترم مشرانو لک الله نه یره پکار ده زموږ نوی نسل ډیر تبا شو دي چې ګوري پاغې کې بیا هغه شیرونه بدلته نه کوي لکه هر مسلمان ته خپل ذمہ داری پیژندل پکار دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الله ظالم ته مهلت ور کوي. دغه قسمه خلک وي چې ظلم کوي ته دعوت ور کی هغه وی الله پلان کې ظالم ته وګونو کو په عالمی سطح باندې ظلم کوي. د ډیرو خلکو د انکم سورسز داری چې زما استاد بچی حیا ختمه کی دا د انکم سورس دی. د معاشره کې بیا د امن توقع د معاشره کې بیا د اخوت او د رورولې خورولې دا خبره به ختم شي دا به یورپ شي بیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان الله لیملی للظالم الله ظالم ته مهلت ور کوي. الله مهلت ور کوي فاذا اخذه چې کله بیا دا ظالم را ټینګي او دا ظالم را نسی لم یفلته بیچاره پریدي نه به نه پریدي ځکه الله تبارک وتعالى فرمای ان بطش ربک لشدید استاد رب غریب دا ډیر زیات سخت دی. الله فرمای و املی لهم ز مهلت ور کوم دی خلقو ته چې خړه یخ کې ظلم مو کې ګناہونه مو کې بی حیاي مو کې الله فرمای چې راټینګ دي کوم زما لیول بیا ډیر مضبوط دي ګوري ښا بیا پیدا هم یجرون بیا برډي کې د غویانو غونتا ولې بیا بولد د خلاصي لار نه
ظلم قتل و غارت دا به ختمیږي په دې سره چې د الله نه خو یې پړ کی کنه کته وی الله داسې ویل ک الله داسې وی الله را نه خپه نشي هم پیغمبر داسې فرمایلی زمون خو سوچ په ځای نه دی زمون خو ذهنونو کې بل څه دن نشي وی کنه دا ولې به حیا په غروج سره دی معاذ رضی الله عنه نے روایت تھی او از نبی علیہ السلام علیہ گلم یمن ته لګلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچ کلا سملګری داسې لګل سمین ز پورې بو سره پیاده روانو وصیتونه به وتو ایو پیره را معاذ رضی الله عنه لګلو وته معاذ کی دیشی ترازی او زبیا نه ملاقات نشي زما قبر تراشي معاذ رحمه الله زیاتو جوړ نو معاذ رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام وی ته چې د خلکو تلاړ شي لومبني کار داو کا فدعهم الى شهادت الله اله الا الله واني رسول الله چې بل اله نشتا او زه د الله رسول یم فإنهم أطوعوا لذلك کدیس تا دا خبر او منلا نو به خبر کا د دې نرستو لکه چې دا دې نی منلی دا رستو خبرې فایده نه ور کوي چې ته وې ځا الله منم دا الله رسول منم نو بیا دې نه پس فعلمهم ان الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله 24 घंटे کې 15 منځونه الله فرض کړي په مسلمان کده ومنل نو خبره کا چې الله زکات هم فرض کړي دا زکات به د مالدارانو راغونډيږي په فقراو باندې به تقسیميږي کدا خبره مو منله نو به پوي ک فإياك او دته وي فإياك وكرائم اموالهم اموال ته ال تبذي تو بیا زکات راغونډي دا غینا بیا بیت المال کې جمع کیږي بیا په حقدارو تقسیميږي نو کدی دا خبره او منله نو وګوره ته به دې کې احتیاط کې فإياك وكرائم اموالهم تزان بیا دا عمده مال نو ساته مطلب دی اسنه چې ته پکې بیا خو نایس نایسیز ګوري اته نه په زکات کې نه درمیانه دا ظلم نه کی اسنه تا ته اختیارات حاصل شو غیستا خبر او منله او دی غواړه چا یو درمیانه ساروی دی غوا دا بل ټپټی پدا بل خسر بدا د ډیرو روپو دا ته دا غورو پکې راکې نه داسې باندې کی او بل خبره ولا داو کا واتق دعوت المظلوم دا د قینامدار خبرې دي دا د قیامت دورې پورې دا د ریښتې دنیا تک چې چا دا جون کې راوسته او په امن او په سکون او چې دا نی کنه نه په جرګو امن راځي او نه په ګورنمنت سره امن نه په طریقې سره امن راځي ته الله او د الله رسول نه مانی امن به الا غیر راځي چې کم پړم بني دور کې راغلو سونه لړایانه سونه عداوتونه سونه بدمنه سونه دشمنه قرآن راغی پیغمبر علیہ السلام تو وہی شروع شو امن راغی نبی علیہ السلام تو فرمایل واتق دعوت المظلوم دا یو مظلوم د خیرونه ځان اوسه مظلوم د خیریونه کی یو سړی سره ظلم شي تور پر خاندانی کی یو سړی مظلوم دی هغه سره ظلم شي تور پر ډرامې کی چې ته خیری دلونه کی عذاب نکی ذکر دی مظلوم او د الله په میس کې د خیرو د الله په میس کې سپرده نشته دا ډایرک عرش مولا ته ځي د مظلوم د خیرو نه ځان ساتل بل روایت کې راځي ابو حمید عائدی رضی الله عنه راوی دی نبی علیہ السلام باندې مشر کو یقال له ابن اللتیبہ لتیبیہ یا لتیبہ دغه نوم دغه دی په صدقاتو یا صدقاتو مشرکو زکات چیرمنی کو چې دی کله راغی نبی علیہ السلام ته نو دا الله رسول ته تاسو دی دا بیت المال دی دا دی خو سره سدي دا خلکو ماته گیفټونه راکړي زموږ معاشره کې ډیر کی یو تن په یو جاب باندې ولګیدو هغه ته د هغه ادارې له طرف نه تنخواه ملويږي
اوس د چا په د باندې هم د دغه ادارې سره متعلق یو کار راغی ا دې ول ځان سره مصالحدار ګوړه وړي ځان سره تخپه وړي ازم خلک کوي کنه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دیو چې دا د بیت المال د پاره هاذا لکم وهذا اهدی الیا او دا ماته گفټډ شوی دي دا نور شیزونه نبی علیہ السلام په خیر علی خیر خو دی دا چې ته په کلی کې وې ته ما په دې عہده نه وی لګولې ته مې دا چیرمن د زکات نه وی مقرر کړي دي تعالی دا تخفیه در کولې یو تعالی مخکې نه در کولې نبی علیہ السلام انداز ډېر عجیبو نبی علیہ السلام صحابو ته وی فإني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله ذکل تاسو کې یو سړی ته عہده ورکم چیرمن او منبر مقرر نو غراش ماتوی هاذا لکم وهذا هدیه اهدیت الیا او دا تاسو دا ماته تخپه شوی نبی علیہ السلام وی آیت دی چې په خپل کور کې ناستو نو دله دا هدیه راتله د ته خو بیا دا نه راتله بیا نبی علیہ السلام ته فرمایل لا یاخذ احد منکم شیئا بغیر حقه نا حق یو چیز چا قبول نکي نا حق د چا یو چیز وانخله مگر د قیامت پرز بد دغه چیز ځان سره راغستی پوګه کړي وی ښا چیلې کوخي کارسي پوګه باندې به پراتی او خلکو تبا خود لیکيږي نبی علیہ السلام فرمایل اوازونه بکئی کچا اوخ نه حق حاصل کړي دا اوخ به پوګه کړي او دا اوخ به اوازونه کوي دارنګي کچرته چا غوا یا غوي ابا आवाज کوي کچيلې یا غچيلې به اوازونه کوي بیا نبی علیہ السلام لاسونه دون اوچت کو چې د ترخونو د سپینواله دا د پیغمبر معجزه د عام انسانانو په دې ترخونو کې لګ معمولی داسې بلیک نسی توروالی پکې خو د نبی علیہ السلام په ترخونو کې سپینواله چې لاس به داسې اوچت کو تا به کلیټونه بل شوخه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ترخونو مبارکو دا سپینواله په نظر راتلو بیا نبی علیہ السلام فرمایل اے الله مستا پیغام خلکو ته ورسوه په دې وجه محترمو دا یو ډیر وګد باب دی په دې باره کې ګڼ احادیث مبارکه دي که مونږ او تاسو خپل معاشره د سمول غواړو چې مونږ او تاسو د الله رب العزت د دین سره هغه ټچ پاتې شو بعضې ملګري د ثوابې سلیم خان مدرسې نه راغلي دي چې طلباو دپاره جمع د مدرسه کې څه ضروریات دي بیا چې کوم ملګري ورسره تعاون کوي هغه سره تعاون وکړي اللهم صل علی سیدنا محمد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم انت سبحانک د کوم خلکو چې کاروبار غلط دی دړه د اخلاص سره جمعې مبارک را د دعا او توکل چې الله وتا د حلال انتظامات وکړي الله تبارک وتعالى زموږ د ملک نه دا بے فردگی ختم کی اے پاک پروردگار زموږ په دې ملک کې په دې معاشره کې د قرآن او سنت احکامات نافذ کړه رب سونه مسلمانانو وفات شوي خاص کر زموږ د خور وفات شوي ده د اخلاص او دعا چې الله وتا مغفرت نصیب کی الله تبارک وتعالى موږ ټول ته صبر جمیل نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمته